معاذ المنذرون د قرآن دومره عظیم فضیلت دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه الله رب العزت په خوب کې ولید دا ډیره تفصیلي مسله ده د تصوف اکابر په باندې بیانونه کړي قاضی ثنا الله باندې قدیس رحمت الله علیه په ارشاد الطالبین او تفسیر مظهری کې بیان کړی دی امام ربانی مجدد بصادق رحمت الله علیه په مکتوبات کې بیان کړی چې د هر شي لپاره په عالم مثال کې صورت د الله رب العزت لپاره مثل نشته ليس كمثله شيء یو مثل دی یو مثال دی دوه وخت کې پاره نو به تحقیق دی هغه زموږ کوم درته او مختصر دا چې دا ممکن دي چې هغه صورت مثالی ولیدل شي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه الله رب العزت کو خوب کې ولیدو یو کتاب دې ته المتجر الرابح بثواب العمل الصالح المتجر الرابح بثواب العمل الصالح د یو کم څلوېښت احادیثو د کتابونو نه د ټول راوړل په دې کې په فضایل د قرآن کې په ابواب القراءت کې وایي امام احمد بن حنبل نقل شيء چې كأنه قال د فرمایلی چې رأيت الله عز وجل في المنام ما الله پاک په خپل کې رب العالمین ما ورته ویل چې یا رب ای زما رب ما افضل ما تقرب به المتقربون اليك ما تقرب به المتقربون اليك ای زما رب څنګه بهترین هغه عمل چې نزدیکی کی تا ته اغزان نزدیکول کی تقرب حاصلول کی تا ته ځان نزدیکی دا سي بهترین عمل څه شي دوی الله رب العزت را ته فرمایي بلا کیفا چې څوک ما د ځان را نږدې کوي نو می کلامي زما په کلام سره د ځان را نږدې کوي بیا امام احمد بن حنبل سے وی ما ویل چې یا رب بفهم او بغیر فهم ای زما ربا سره د پوهې نه چې قرآن تفسیر او ترجمه سره زده کی او بیا تلاوت کوي نو په دې باندې تا د نږدې کېږي کنه په صرف تلاوت د نږدې کېږي بلا وی الله رب العزت را ته فرمایي چې يتقرب الي بفهم او بغیر فهم کدی په معنا پوهیږي او په معنا نه پوهیږي که په تفسیر پوهیږي او که نه پوهیږي ما ته به را نږدې کېږي زما تقرب بلا کې به حاصله په دې پیښور کې قیدیانو یو ایجنټ کې نه وره یو جاهل مرکب هغه دا خبره کوي د قرآن ترجمه او تفسیر چا نه کړي نو په تلاوت کې ثواب نشته بلکې دې په ګناګار دي چې څومره تلاوت کې دې ګناګار او د خدای لعنت به ولري اعوذ بالله من الشیطان نو بس هغه په ذکر د خپل مجلس نه کنده کوډیر مبارک مجلس دی حوض کوثر نه منکر دی د معراج نه منکر دی د تراویح نه منزل نه منکر دی ذکر نه منکر دی د دعا نه منکر دی دا ټول شي نه وي نشته حتی کې د پیغمبرانو د پورې چې څو دي د ټول ته دی دیوتا د اسمکه خدایان وي نعوذ بالله من هو دې نه خلق د اسمکه خدایان وي بس الله دې مخبل دوره وڅ کی دغه څوک په پویږي کله پویږي نو د قرآن په تلاوت باندې دا د الله کلام دی الله ته بلا کې سره نږدې کیږي والله سره محبت کوي دا الله محبت دې په وعده دې ایصال الخير الى عبد سلام زماورونو دا دې مبارک محفل له او په دې پور پیتن دور کې چې خلکو کوم کارونه د لاس ته وي یو حدیث ته دوام
الصلاة والسلام فرمائی کیف بکم اذا فسقت فتیانکم وطغت نساؤکم صحابه کرام توی ای زما صحابه کرام و رسل نسلون ته اشاره ده څرنګه به ستاسو حال چې کله ستاسو ماشومان ستاسو الکان چې دی نو دا فاسقان چې ستاسو ښځې سرکشه شي اوس ګورئ الکان ده نیم سری کټ کړی او نیم یې پرېښی او په دې انټرنیټ سره فحاشي دومره زیاته شوه چې د نن نه 15 کاله یا 6 کاله مخکې موږ دا خبرې په تصور کې نه کېدلې چې په باجوړ کې ولا شي هغه غرو تصور یې کول شي سره الکان په فیسبوک کې غډیږي خام ویډیوګانې جوړي او غډیږي چا د سکول پر بستر اچولي او تور پتلون او تور کمیس او تور بستا او چوبې په دې سترګو راخور کړي او غډیږي او څوک یو څه کوي او څوک بل څه کوي بیان یې نشم کولی دا ډېر مبارک مجلس سعودي په دې نیمه کې کټ کړي او دا نیم یې پرېښي د مخاغه سیرلي نور به سړي وسکولو ده دا ګوټ به د ببر پرېښود هغه ته بیا کاپری سیرلی وه کاپري سیرلي د ځان نه جوړ کړي د دا شی جوړ کړی او ټیک ټاک یې جوړوي او سلفیان جوړي او ویډیوګان جوړي او یو درز او غوبل جوړ کړي او یو ځل یو بل ځل یو بیا په نسونه لګي او څوک په لوبي لګي څوک په غاړه لګي او جاهلان فاسقان کنجران لګړاګان بچبازان نو نوازان ته ودان دي کی په ټیک ټاک څوک ته آی میس یو څوک آی ټچ یو څوک آی لاف یو دا کمنټونو تکي دا غنه خور کشي خذوا ولا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څنګه به استحال تاسو حالتو چې کله تاسو ماشومان فاسقان شي تاسو کله سرکشه شي وي زه په خپل شاپینګ کوم په خپل څه کوم شاپینګ کوم سره ته نه پیږي یزه انا زبر سلام شمه کله زبر سلام شمه زه خیر دې په خپل کوم زبر نه کړه چې تر اساسین پر دې کې استانسي زما څه یو ټولګي کړی نو چې تر اساسین هغه فستان ستر د دې د غړک بازار نه ستر نه یو د پردو خو د دې د خاوت نه ستر زه د خپل امزور چې نه کوسه زما حالت ورشاپې کوم زما عزت مندونو چې کله تاسو کوي سرکشه شي صحابه کرام ته په زمانہ کې خدا خبره بالکل د عقل د بعید او ناممکنه هغه فرمایي او يكون ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کار ممکن کیږي الله پیغمبر نبی رسول الله ته فرمایي نعم واشد من ذلك او بلکې د دې نه ډېر سخت کارونه وشي د دې نه سخت کارونه یره د پرخې نه رالیدلې ټیک ټاک یې جوړاوه شهید شو زما شهید نشو مردار شو خطیر پړ دا شهادت د سیسیم ویو دا خو بیا په دنیا کې هیڅ کوم به شهادت پاتې دا ځینې ریاکار مولا را پاتې وي دا په ځوانۍ کې پړ شو شي دا د پرخې نه ولې ټیک ټاک جوړاوه شي دا په موټر سایکل ناس یو کس ډرایوینګ کا او بل موبایل نیول او شاته ویډیو یې جوړول او ولې د شهید شو د شهید نوم یې سپکدا فاسقان مردار مردار ستاسو خزي سرکشه شي ماشومان فاسقان شي وې دا وکیږي دې نه بزیات کیږي دوی ته نبی رسول الله فرمایي څنګه وې ستاسو حال چې تاسو امر بالمعروف دې او نهي عن المنکر د غلطو عقایدونو د غلطو اعمالونو منع کول چې دا وظیفه او منصب د علماو دی او امر بالمعروف نیکو عقاید او نیکو اعمال طلب چې دا سپری دي تاسو صحابه وي دا ممکن نبی رسول الله دې په صح کار د دې په زیات
یاد کی یو د نبی صلی الله فرمایي چې څنګه به تاسو حال چې تاسو معروف منکر وګڼئ او منکر معروف وګڼئ د نیکۍ کار بد وګڼئ او د بدۍ کار نیک وګڼئ لکه نن سبا چې ګورئ په علماو پسې پیشاړې کېږي مسخرې پسې کېږي د بعضې کسانو د وجې نه د ټولو ملانو سپکه خلک کوي د علماو سپکه کوي په دې پنجاب کې د اهل سنت علماو یو تنظیم جوړ کړی دی د په یونیورسټو کې په سکولونو په کالجونو کې چې کومې زیراګانې او په حاشا دي کېږي نو هغه راښکاره کوي خلکو ته وایي چې دې ته سوچ وکړئ په علماو پسې مه کوئ که چېرته معمولي خپې کږه وخوځېده وایي اخ ملا دنیا ورانه تعلیم ملا دنیا ورانه نو کله چې تاسو نیکۍ ته بدي ووایئ او بدۍ ته نیکي ووایئ نو ستاسو حال به څنګه وي یو لکړه مې ولیدو د یو پنځه شپږ ملانو خبرې ذکر کړي چې یو په بل رد وکړه بل په بل رد وکړه بیا ویل چې عوامو وروڼو تاسو دا واورېدې که نه ولمونځ زما مشوره واورئ زه جټ سړی یم ګیله مې م خرولې برید مې م خرولې سر مې م انګرېزی دی پتلون مې م اغوستی و زه دله یو مشوره درکوم هغه مشوره دا دی چې د نومې ملا خبره مه چې کومه عقل خپل عقل درته کومه خبره ښه ښکاره کول هغه کوئ او چې کومه یې د بده ښکاره هغه مه کوئ بس د نومې ملا مه لري پکې داسې سیکو دلګانو حجران په دوه طرفه تحریک روان دی یو طرف ته د عقایدو د خرابولو لپاره ملان لګیا دی یو طرف ته داسې دلګان لګیا دي چې د نیکۍ نه منع کوي په دې کې د حدیث باقي ثواب نه ویښه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ستاسو حال به څنګه وي چې کله تاسو یې ستاسو وروسته راتلونکي نسلونه امرتم بالمنکر ونهیتم عن المعروف چې کله په ناکاره کار باندې امر کوي ناکاره کار ته رابلل کوي د نیکۍ نه منع کول وایي دا به هم کېږي نبي علیه السلام وایي د دې نه به سخت کېږي اوس دغه ملانو ته وګوره که پېښې کوي د تراویحو پېښې کوي مسخرې پسې کوي او سم ورسه د ګډېږي په دې کرسۍ باندې ورسه ګډېږي او څه وایي په جوماتونو کې به دغه تراویح دي نوم یې ولیکې دی تراویح او کته او پورته یو ځل به کته ځي یو ځل به پورته ځي یو ځل به کته ځي یو ځل به پورته ځي دونه غلط اثر یې په خلکو پرې ایستلی چې زه خبر شوم چې زموږ په د قرب و جوار کې ډېرو کسانو څه کال تراویح دي کړي او د دغه ملا وډیوګانې مې اورېدي وایي چې اوس ده ورته دا خبرې صحیح کوي او بس تراویح ته اجر نشته د تراویح نه دې منع کوي د تلاوت نه دې منع کوي وایي سنتو نه به د فرضو درجه نه ورکړې بېګان کې ولګي او ډېر زور یې پرې ولګا په میدان کې یو ملا وایي تقریر کاو نو ډېر زور یې په دې خبره ولګم چې هلکه دې سنتو نه د فرضو درجه مه ورکوه او بس کله باندې سنت دی او نور دی کله کوي کله مو کوي دا تاسو ته بیخي کار ویلې د سنت د فرض درجه مو و جډیر زوري ولګاو یو ګجر و درا پاسه په غیرت پکې نر ګجر ول مولا لګه خبره ته ول جنازې نه پس پره ته ول نه کړه تا اوس د خلکو ذهنونه خراب دي اوس یې د دې میدان کې کو ول دا خبره سیرت د باندې د سنت د کده کو اړیو سنت ول دا اړیو سنت ولدا نکاح سنت دی ویلا ولتا چې راخصه کړي الله دې تباہ برباد کړي دیر شکاله دې واده وشو پرې دې نه کودا د تا دې سنت نو ولې د فرض ته جوړ دا خزه دې پرې د وسکره بل چاته ویلا دې غلط ودا او دا ګیره دې یو کال خرواو بل کال یې سوچ کوا خو شیروي به وکړه خو مولا دا یا خلاص ورته ورګه ورسو قبل ورځ دې په دې دیره کې تقریب وکړو د دې تبرکینه د زار وګور کوم او دا څټ دی بیوار په ارته مې خدای راستي حکومت بیا پانسي کوي پانسي کوي خدای تبرکینه د زار وګور کوم او مردا وکړه دا غیرتی امي مخې چې اړ یو خبره مولا ته ویل اوس مولا وڅ کوي مولا وڅ کوي خدای دې غلط ته مولا دې په
دي کمړي د عزتمندو یو پاتې دغه د خدای وبخښي روح الموت میرے سم د بیا باندې دغه د مولا باندې دا غزي د څه نو بیا باندې هغه ویل یو مولا ویل چې دوی چې شهیدان ژوندي دي شهیدان ژوندي دي عند ربهم يرزقون هغه په قبر کې رزق خوري نو زه خو په قبر کې رزق نشته دی هغه روح به تجيو په قبر کې رزق نشته دی خو چې دا مولا خامخا وایي چې په قبر کې به رزق خوري نو زه دا وایم چې دا شهیدان په قبر کې رزق خوري نو دا غول بچته دی په غیرت خلق دی ښا یو مولا و چې زه در پاسې د جواب په ورکاو جواب به دا ورکاو چې جنتی رزق کې او د اسما دي نه الله دې غرق په جنت کې په خلق خوراک او د اسما دي وکړي نه خو زمانه بیا میرا نمبر شمه ته د مولوی صاحب تصور وکړم ته ورته ویل چې مولا ورته چې د مور په خېټه وینو رزق دې خور کړه وینا ماشوم چې د مور په خېټه دې مور د بدن ته حیاتی دو وټامنو دا کوم نمکیات چې دي دا د راځي او خوري ورتابم خو د مور په خېټه کې رزق دې ته ملاوي ده خور دی ولا خور دی ورتاب دا خور چرته کو به دې دې ما بیا غوته یو ډېر غلط لفظ ویل او هغه د حیا د وجه نه شي ور په پلاني زی باندې کوم ته د زما عزت مند ورونو غلط خلک راوته دي په یو طریقه او بل طریقه سره خلک د الله د دین نه منع کوي ذکر دې د تپدی دور کې قران ترا بدلو دا یو ډېر داسې مبارک مجلسونه جوړول د قران درس ته ترجمه ته د قران حفظ ته د قران تجوید ته د قران ناظری ته د دې سٹارټینګ وشي او بس بیا په نور علوم مخې ته کوي دا یو عظیم کار دی او دا د قومونو زموالي نه چې د خلکو سنا سوال ګوري ورونو د علم یو صدري فضایل بیانوم د خپل خبره ختمومه ساده مثالونه د پېښو واقعات عکرمه سید چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مریو د آزاد کو وزن د څکار کسب وګوره بازار ته وځي چې دکان کې مزدوري کې قبل سے کار کے بس ما آزاد کی ته سوچو کو بیر دراب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ته وی چرا ما ډیر سوچو کو خو چې د الله پیغمبر ځان له کم کار ورکړی دی چې علم دی او تا ځان له کم کار ورکړی چې علم دی زم دغه کار ورکوم چې علم دی بس ټول کار نو ستاسو به یې علم مفسر د قران دی جلیل القدر عکرمه سے په تفسیر کې دومره مشهور شوی چې د زرګونو تعداد ته د شاګردان رسېږي او د قران مجید د څه تفسیر نشته چې باغ کې د عکرمه سے ذکر او د خدای دومره مقام ورکو چې د خپل زمانه بادشاہ امیر المؤمنین په ته خطر راولېږي چې کستا سټي به چې زستا ملاقات دغه ټول چې خپل شي خو زما سره ټیم نشته دی بل ورځ راځي خپل ځان ته وي عائشہ عکرمه اے عکرمه ان اي شيء انت تشي ته خو مرامي یو بخرڅول او بل واغستې خو تا د الله د قران عزت وکړه نو الله ستا عزت وکړه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين الله دې کتاب باندې ډېر قومونه او چته یو ډېر کړه ورځي هذا خدای د قران عزت وکړه الله ستا عزت وکړه بادشاہ د زمانه تا ته وی چې د ملاقات ټیم د سشتو د دشت ته وی چې راټیم راځي الله دې په موږ د قران او د علم قدر پیدا کړو داسي قطاده سے مرزادی ورونو هغه د خدای څومره شان ورکړ دا ويقص المخزومين ومكي مكرمي قاضي دوی مال من نور مشوره راغلا
مور مې مشوره راکړه چې بچا ته د ونې نه غونډکې او د رنګ نه تورې او کړوړه دي کچې دي کچې سترګې او کچې پوز او کچې خوله دی بېډوله بېترسه بېډوله ته د دې لایق دی چې د خپلو عمزونو سره مجلسونو کې کښېني او یا شراب وڅکي او یا چې کوم دی درته جینکۍ ګڼې شي او یا درته لوبې وایي خلک به درپسې مسخرې کوي اشارې به درپسې کوي زه دله یو مشوره در کوم چې علیکه بالدین په ځان باندې دین لازم کا دین داسې د خدای تعالی یو حجاب دی او داسې نوراني حجاب دی چې دا هر عیب پټوي وایي بس ما علم ته توجه وکړه وایي مور مې راته داسې کلمه وویله چې په هغې باندې ما ته خدای نه په ورسوله په زرګونو شاګردان مې خدمت کوي لاس او پښې لاله چاپې کوي بشتري تکیاګانې راته غواړئ او دا څه پسې دا لوټه راته پسې ګرځوي جانماز را پسې ګرځوي امسا را پسې ګرځوي لاس او پښې مې خلک غواړي زما ورونو عطاء ابن ابي رباح رحمة الله عليه چې جلیل القدر تابعي او د 500 صحابه کرامو سره ملاقات شوی او د امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله عليه په استادانو کې امام ابو حنیفه رحمة الله عليه فرمایي چې ما رأيت مثله قط ما رأيت مثله ما د په مثل نه دی وای دا عطاء صاحب چې وکړه اعوره یو سترګې یو سترګې ړنده و چاودلې او اسود د رنګ نه تکتو او ابدا سپوزه په مخ باندې خورا او اشلا په یو لاس باندې شلو و اعرج په یو خوا باندې ګور دا څومره عیبونه شو په یو خوا باندې ګور دی په یو لاس باندې شل دی پوزه په مخ خورا ده د رنګ تور دی په یو سترګې ړوند دی خو الله ولا دومره شان ورکو چې 188 کروڑ 188 کروڑ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دنیا کې مقلدین د مذهبونو کې او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې سید التابعین علما وعملا واتقانا بمکه روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم يا شري ده بشان هستي وينشتا تنجي خدينا دمر بيشان وركو لا بسماني وركو وقرآن ماني وعلم ماني وركو يو بيزوي غريب شوني چاو تميلو چه بيو ده افريقي ومنكي وتخدنا جماغي كي اسلامي باچا ده ده تركو بعهد سلطنت كي وال تلاشا ولا سيمدادو چې لاړ هغه ته سوال وکړي چې زه د قرآن حافظ یم او راغلی یم چې ما ولیدلي چې ته ډېر سخي و مسکینانو فقیرانو ډېر بېوسه ویل صحیح ده د قرآن حافظ یې ویل نو چې کوم سوالګر راغلي و هغه ټول مې ورکړه هر شي چاله حصه وکړه او دا حافظ چې و که نه د دې نه هېڅ هم ورکړه د دې ویل چې زه خپله مخه کوه ستا په سینه کې قرآن پروت دی د قرآن قدر وکړه چې زما په شان بچیان ستا خواله دل ته را روان شوی زما نه غواړې زه خپله مخه کوم ولې صاحبه یو خر خو راکړه چې لاړ شم چې پیدل راغلم خپې مې پړسېدلي دي ته خو غټ ظالم یې ما اورېدلي چې دا ښه سړی دی ویل خر دې په باندې حرام وي پیدل ځه هغه خلکو ته ویل چې د څښلو اوبه مله ورنه کړي په لار کې به چېرته خوړ یا چېدلی شي د هغه نه به یې ګوتې ووسي او ځینې ورکېږي حافظ چې راغی د ډېر شرم او د ډېر خیرتیا د کور پرېښود یو غره ته لاړ هلته یې جوپړه جوړه کړه قرآن یې راواغسته او رکوع په رکوع به ودرېده او الله ته به ویل چې یا الله ستا نه غیر مې بل اسره نشته خدایه زه خو ډېر سپک او ذلیله شم په دنیا کې مې اخري دغه یو وسله وه او هغه داسې سپک او ذلیله او خوار وزار کړم بس که د دې قرآن د برکته زما معیشت روانېږي مې روان دي شي او که ته به دې د لوږې تندې نه وکړ شم خو د دې زرکل نه کړ دا نه زموږ اوږده قیصه ده هغه حافظ باندې خدای اول په زرګل کې شمنکیان مې روانه کړه پنیر مې ول راوړو روټۍ مې ول راوړه شودو مې راوړو بیا یې مدرسه مې وړه کړه
بیا داسې حالت داسې مرحلې ته خبره ورسېده چې دا حافظ قرآن الله دونه مشهور کړ چې هغه باچا راغی دعا د غوښتو لپاره چې ویلې ته ویل ته خو هغه باچا یې چې زه دې راشړلی وم نو بدې کار کړی ول تا حافظ یې ول زه هغه حافظ ول زه درته اوس قیصه کوم زه د دې لپاره رالم چې زه یې دومه یم دوم او په دې ښار کې چې دی نو بادشاه مړ شو وارث یې نو په دې خزانه تالاب ګډ شو چا سره ویوړه چا سپین ویوړه چا یو شی چا بل شی زه مړنم غلی غونې په دې یو باچایي کور دی یو کور دی په دې باندې ولرم او په دې کې یو صندوق و د دې تاله مې ماته کړه په یو ډولۍ کپړه کې یو شی تړلی و بس کور ته مې راوړ چې کور بیا ګورم خو چې کور ته مې راوړه خورا ډېر خفه شوم زه خفه شوم چېرې زه خو مسلمان هم یم دا خو قرآن دی خلکو سره سپین ویوړ او ما ته د مسلمانانو کتاب مې راوړ وایي خپلې ښځې ته مې وویل چې ای ښځې ته مودس وکړه غسل وکړه دواړه مردار یو انما المشرکون نجسون او لا یمسه الا المطهرون قرآن به نه مسه کوي مګر پاک خلک تم غسل وکړه زه به م غسل وکړم چې د ساره پورې دا قرآن په سر باندې ونیسو سار بیا ورنه مسلمانانو ته راوړه ټوله شپه موږ شوګیر کړه قرآن هم په سر ونیو چې د دې بې حرمتي رانه ونه شي چې غرق وتبا هندوما چې سار شو په ښاریا کې چې څومره نیکان خلکو هغو ټولو باندې الله رب العزت ته په خوب کې القا کړې وه چې دغسې یو سړی دی او دا کومه خزانه چې لوټ شوې ده دا دې دا خلک راجمع کړي او دا دې د ښاریا پاچا شي قاضي القضات راپسې راغی دا ما چې کوم کتاب دوخته پیش کړ بیا شولی که نه المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح په دغه کې دا واقعه بس قاضي قضات راغی ویل چې ته ایمان که راوړې نو موږ به تا ته واخر کړو د باچایي ما چې که باچایي یو که دی به زه ایمان راوړم ایمان مې راوړ الله مشرف به ایمان کړم او خلکو خزانې را جمع کړې زه باچا کړم نو تا له ما دا سزا ځکه درکړه چې زه هندوم او ما د قرآن قدر وکړم الله پاک دین او دنیا زما دواړه کوسته او ته مسلمان یې او علیم او د قرآن حافظ یې او ته راغلی زما په در کې سوال کې د ګوره د قرآن قدر چې دې وکړم دا دی زه ستا در له رالم اوس راځه تا له ما یو ښایسته مدرسه په ښاریا کې جوړه کړې یو عظیم الشانه او لنګر به یې پکې دا ټول به زما له طرفه سرکاري او ته به کې خپل درس کوه الله دې زموږ سم قرآن د قدر پیدا کړي او د دې عوامو سره خدای پیدا کړي ځکه دنیا دارالاسباب دی ښه دنیا سره دارالاسباب دی په کار دا دی چې په کوم ځای کې دا علماء طالبان حافظان قاریان چې خلکو سره داسې امداد وکړي